نومیو. نعیم رضی الله تعالی عنہ بلال رضی الله تعالی عنہ ته وای د دې کجورو نه را لراکا. بلال ورته نه در کوم، ما ته نبی علیہ السلام دا کجوري حواله کړی. نبی علیہ السلام او ابو بکر بهر ته وتیو، لک وتیو طرف ته تلیو. نعیم ورته راکا ګوره. بلال ورته نه در کوم. نعیم ورته داسې لوبه به درسه وکړم چې ستا نسلونه به یاد ساتي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ورته چې څه کولی شي وکړه خو نه دله در کوم. حضرت نعیم یو قافله ولیده، د هغه قافلې مخې ته وتو. هغه قافلې والا ته وایي زه مسافر یم، زما سه یو غلام د زی خرڅومه، زما ضرورت دی. تور رنګ والا غلام دی، د 1000 روپو د تاسو په 1500 والی، خو زما پیسو ته ډېر سخت ضرورت دی. ها یو فرق پکې شته ګورې. فرق پکې دا دی چې کله ورته تاسو ورشئ او بوځئ نو هغه به دا وایي چې زه غلام نیم، خو ګورې زما غلام دی. ښه نو هغه قافلې والا رالو. بلال رضی الله تعالی عنہ کجورو ته ناستو. قافلې والا راونیول پاسه چې زه غلامه. بلال ورته زه نه څه شي غلام یم. ورته وایي د دې خپو لاسونه وتاړه. بلال چغې وایي زه غلام نیم. ورته وایي موږ ته پته ده چې ستا دماغ خراب دی، موږ ته د هغه مالک ویلي. نبي علیه السلام او ابو بکر دوی چې کله راواپس شو بلال نشته. وی بلال څه شو؟ چا ورته ویل هغه خو دغه شانتي نعیم ټوقه کړله او خرڅ کړی دی په ټوقه کې. نبی علیه السلام پیسې ورکړې. قافلې یو څو کسان یې ولګېل، ویل لاړ شئ بلال بېرته راوړی تی. بلال ته بېرته راوړی. بلال رضی الله تعالی عنہ یې اغستی و. چغې وایي غریب وایي زه غلام یم. ورته خیر ستا دماغي حالات ټیک نه دي. د قافلې والا پسې ورل دي دا صحابه. ورته وایي نبي علیه السلام موږ رالیږلي یو، هغه کس خو دا د ده څه لوبه کوله او تاسو دا را وتښته او خرڅ راموړه، غلام هم کو. دا غلام نه دی. نبي علیه السلام دا روپۍ راکړې چې واپس یې ورکړه، دوی ته یې ورکړه، خو بلال ته راوړه دا موږ ته واپس کړئ. چې کله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ راوستو نبي علیه السلام مخې ته دا بلال رضی الله تعالی عنہ هم ناست دی او دا حضرت نعیم هم ناست دی. نبی علیه السلام کله بلال ته ګوري خاندي، کله حضرت نعیم ته ګوري خاندي. بلال ته ګوري خاندي چې بیا به د څه ټوقې نه کوي ډېرې، چې څه غواړي ورکوي به. او نعیم ته ګوري خاندي چې غضب دی دا څه کوي. په چا باندې به اسره نه کوله دې صحابي. د باره کې راځي ام مکتوم د نبی علیه السلام صحابي دی. دا لونډو سترګې یې لندې وي. په مسجد نبوي کې ناستو. دا نعیم هم ناستو. نعیم ته ویل ما له ډېر سخت تش بول لاغل دي، تشې متیازې ما بوزه. حضرت نعیم د لاس نه ونیو او په مسجد کې تاوی تاو راتاوی کو. د مسجد په دې صحن کې کېنه هلته پې متیازې وکړي او نعیم لاړ وتښتېد. صحابه راله ام مکتوم ته، ابن مکتوم ته په سپکو شروع وکړه چې دا تاسو وکړه. ورته ما ته څه پته خو دغه نعیم راغلی او دا لوبې راسه وکړه. نو نعیم دی ام مکتوم ویلو، عبدالله ابن مکتوم وی چې دا ماله کله په لاس راشي دا نعیم زه به د ده دا سر ماتوم. بس ټیم روانو. یو هفته نه وه شوي چې دا نعیم بیا مسجد ته راغی او دا ام مکتوم ناست، ابن ام مکتوم ناست، دا لون صحابي ناستو. حضرت نعیم ورته आवाज بدل کو. دلته بله لوبه وکړه، आवाज یې ورته بدل کو. आवाज یې ورته بدل کړ. هغې وایي دا نعیم نه خپل بدل علي. نو دا لون صحابي ورته ولې ته نه علم اخو څه لیده نه که نه. نو ده ورته ویل یو ډانګی ور په لاس کې ورکوي. نو دا ډانګی واله او راوست. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په مونځ باندې ولاړو وی دا دی هغه ډانګی تاو کړ داسې شي چې د عثمان رضی الله څه ټیپ وه. عثمان رضی الله تعالی عنہ نه اینه روانه شو. دا دغه وتښتېد، نعیم وتښتېدو. خلک دا خو اوس موږ چېرته هم نه پرېږدو.
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل ودته سموای دا د الله یو نیک بندر دی په بدر کې شهید شوی په بدر کې شریک شوی وو دا د نبی علیہ السلام صحابي دی او مختنو نن په صحابه پسې ګستاخی کیږي